دا کومه جنۍ چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري دا په بلوچستان کې د غیرت په نوم باندې وجل شوې ده. د دې ګناه سوه وردی څنګه داسې یو صحرا ته بوتله یو خوشي علاقې له بوتره او خو لیام په دې باندې فایرنګ وشو. ویډیو به تاسو کتلی وي. د هغه ویډیو د دغه علاقې او د دې جنۍ حوالې سره در سره مکمل معلومات په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو به تاسو کتلی هم وي په سوشل میډیا په فیسبوک ټیک ټاک په یوټیوب په هر پلیټ فارم باندې ډیره زیاته وایرل ده. دا جنۍ چې کومه وا د خوښې واده غوښتو یا د خوښې واده کړی دی یا د خوښې واده کولو اراده وه، خو چې کله پې دغه خپل مشران پوه شوي دي نو دی دستور دغه رنګېدی، دی رواج دغه رنګېدی، دی دغه رنګ دغه شاړ علاقې له بوتلې ده ورده یې وجلې. چونکې الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دي چې تاسو مطلب په سورۃ النساء کې الله پاک فرمایلی دي تم ان عورتوں کو نہ روکو وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے جبکہ وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہو جائے. لکه موږ متل کوو نه چې وایي ښځه خاوند رضا وي نو بیا کیا کام قاضي کا، میاں بیوی راضي تو کیا کرے گا قاضي. نو چې کله یو جنۍ د 18 سال نه ووړي په خپل خبط باندې پوه شي او الګ د 18 سال نه ووړي نو اسلام هم موږ ته اجازت راکوي او قانون هم موږ ته اجازت راکوي. اوس پر راشو په دې باندې به خبرو کو دا په بلوچستان کې دغاګار یو علاقه ده چې دا یو داسې علاقه ده چې په دې کې فیصله په داسې ویرانو کې کیږي جی. او دې فیصله کې غړ غړ پټکو والا مشران وي سره د اصلي د خپل لور یا د خپل زوی فیصله کوي او دا فیصله د آبادۍ نه لري په بیابانو کې کیږي، په صحرا کې کیږي. څنګه چې دا ویډیو به تاسو کتلی وي جی. د دې جنۍ فیصله هم دغلته مشرانو وکړه او د دې جنۍ ګناه دا وه چې د محبت واده کولو غوښتل یا یې کړی و یا یې اراده وه جی. د مرګ نه مخکې دې جنۍ ووي چې تاسو ته صرف د ګولۍ چلولو اجازت دی، نور به زما بېعزتي نه کوئ، زما بې حرمتي مه کوئ، نور تاسو له د ګولۍ چلولو مکمل اجازت ته تاسو ګولۍ چلولی شئ جی. نو بیا تاسو ویډیو کې به کتلی هم وي چې په دې جنۍ باندې خو کلیام فایر وکړلی شو وردای ووجلی جي. اوس په دې ویډیو باندې ډېر کمنټس داسې څوک وایي چا وی ښه یې کړی دی، چا وی نه د اسلام خلاف کار دی، چا څه وي چا څه وي. ګوره موږ له هغه کار کول فالو کول پکار دی، موږ له هغه څه کول پکار دي کوم چې موږ له الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دي، کوم چې موږ له په احادیثو کې زموږ خوږ نبی فرمایلی دي نو موږ له هغه فالو کول پکار دي. او بل دا قانون هم اجازت ورکوي چې کله یو جنۍ بالغه شي نو هغه بیا خپل فیصله په خپله کولی شي. که چېرې دا کیس عدالت ته تللی وي نو دا کیس به هم د هلک او جنۍ ګټلو، دا کیس په هلک او جنۍ ګټلو ځکه چې عدالت به دی له ویلو چې تاسو دواړه رضا یو بل مخ وخت واده کوئ نو بیا زموږ هېڅ ابجکشن نشته. کوټ میرج تاسو ګورئ نه، کوټ میرج خلک وتښتي او په دغه کې مطلب تښتېدل بده خبر ده، دا نه. لکه پکار دا وي چې سړی خپله مور پلار رضا کړي چې دغه رنګ زه د فیملي کې د هلک سره واده کول غواړم، بیا مور پلار چې کوم دی هغه بیا د فیملي انویسټیګیشنو کې معلوماتو کې د هلک معلوماتو کې نو بیا هغه خبره جوړه شي. خو دا هم لکه مطلب زمونږ چې کوم دستور دی زمونږ دغه د هغې خلاف دي. خو کوشش به کوي مور پلار له هم دې معامله کې نرمېدل پکار دي. دا نه چې هلک او جنۍ دومره مجبوره کړي چې هغوی په تښتېدو مجبوره کړي، دا خو د هغوی حق دی. مور پلار له پکار دی چې هلک هم که هلک وي هم مور او پلار له پکار دی چې د هلک ومني، که جنۍ وي هم مور او پلار له پکار دی چې د جنۍ ومني. چې مور پلار سبا وایي چې زه وشرمولم او دونه په غیرت او په خپل عزت خفه کېږي نو د لور ولې نه مني؟ دا خو د هغې حق دی په تا باندې چې هغه څه وایي هغه خو به ته دا خو هغه خپله فیصله په خپله کوي، د خپلو خوشحالو فیصله په خپله کوي. دا خو د هغه لور حق دی چې ته اتا نه څه غواړي یې ورله تو کړي. اوس که چېرته داسې هلک وي چې هغه لکه ډېر خلک وایي چې هلک نوکري نشته دی، هلک یا داسې دی یا داسې، نو دا خو ګوره هلڅه د الله پاک د طرفې دي. کیدای شي ستا لور ورله واده شي د هغه هلک قسمت بدل شي. ډېر خلکو د ودونو نه پس قسمتونه بدل شوي دي. نو دا زموږ یو ډېر بیکورډ سوچ دی چې هلک او جنۍ موږ خپلې مرضۍ له پرېږدو نه انتهایي ګټیا سوچ دی زمونږ. خیر دا په دې ویډیو کې معلومات مې در سره شریک کول، د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.